السلام علیکم ګرانو لیدونکو او ریدونکو. راغلی د خپل ګران مشر قابل قدر او قابل احترام اجي صاحب فاله زیما او زما وراره صہیب ورپیټان د اجي صاحب خپل پیج چې دی خواب او رزق تعبیر نو هغه کې خو اجي صاحب د مختلفو خوبونو چې کوم دي تعبیرونه او هغه فضایل او دغه بیانې او چونکې نن مونږ دا غواړو دا زموږ خواهش دی چې د اجي صاحب نه مونږ یو شاټ غونډه قصه واورو چې موږ هم تی موضوع شو او راځي تاسو هم راسه واورئ. ډیره مننه اول خو ستاسو د راتلو ډیره شکریا چې تاسو راغلي. ډیره مننه ګران اوریدونکو، چونکې نن دا ملګري راغلي دي او دوی د قصې فرمایش کوي نو قصه به ورته وکړو انشاءالله تاسو هم ترې محظوظ شئ. وایي چې په یو کلي کې یو سړی و او هغه ډیر زیات چالاک او هوښیار سړی و. نو وایي چې هغه خزانه مینترې وه. نو چې خزانه یې بیا مینته نو بیا یې سوچ کوو چې یاره دا خو ښځې ته به اوس ویل غواړي او د دې خزانې هم څه په څه طریقه سنبالول غواړي. بیا یې دا سوچ هم وکړو ایډوانس کې چې یاره د ښځو خو دا ذهن ډېر زیات کمزوری، که فرض که د دې د خولې نه دا خبره وځي نو د هغې دپاره هم هغه څه تجویز پکار دی. نو هغه داسې شی وکړو چې راغی او ښځې ته یې حل ووایو چې یاره ما خو خزانه مینتلې ده او اوس د دې خو دا د سرکار نه بنده ده او چې څوک را باندې خبر نشي د غل غوچې هم چې کوم دی پکې خطره وه. نو هغه ښځې ته یې وویل چې یاره داسې شی به وکړو چې دا به په دې غولي کې خښه کړو چاته به یې پته نه لګي. نو هغې ورته چې بس ټیک ده، خزانه یې په غولي کې خښه کړې ده، صحن چې ورته وایي مونږ بعضې خلک صحن وایي، څوک ورته غولې وایي، قسمه قسم نومونه یې د هر چا علاقایي زبان کې ورته هر سړی په خپل ژبه کې چې څه وایي. نو هغې چې کله خښ کړی دی نو بیا دا سړی د شپې پاڅېدلی دی او دغه خزانه یې راویستې ده او په ګاون کې چېرته کوچه کې یې بیمینتی دی، کوچه کې یې د خرې بچي ته وایي. نو چې هغه یې وژلی دی او راوستی دی او دغه خزانې په ځای کې هغه خښ کړی دی او ښځه اوده ده د شپې او خزانه یې ترې راویستې ده. خزانه یې راویستې ده په بل ځای کې خښه کړې ده او په ځای کې کوچه کې یې خښ کړی دی او بیا راغلی دی سحر شو، ښځې ته وایي چې یاره ځم سبا مونږ یو ځای ته چکر لګوو، یو غر دی او هغه غر کې په دې ورځې باندې د میانو باران کیږي او ډوډۍ هم پکې راورېږي. نو چونکې موږ به لاړ شو هلته به چکر ووړو، تیار میان به وخورو او ډوډۍ هم ورسره تیارې میلاویږي. ښځې ورته وایي چې دا خو ډېره ښه خبره ده. بس په سبا له یې بوتلې د چکر له غره ته تللي دي چې غر کې ښځه ګرځي، ښځه او سړی ګرځي، میان ده د شپې وړي د مخکې نه او هلته یې خرلي دي او دغه دا ډوډۍ ورته په ونو کې ځوړندي کړي دي، هر څه پروګرام ورته د مخکې نه سیټ کړی دی. بیا چې به کله ښځه وروسته او ښځې وایي چې دا خو رښتیا په دې ونو کې هم ډوډۍ ځوړندې دي، په دې ځمکو میان دي وي او که نه دا په دې ورځې د میانو باران کېږي او د ډوډو. ښځه یې په دې باندې دغه کړی دوکه کړی، ذهن یې ورله جوړ کړی چې دا واقعي او قدرتي طور یو باران شوی دی د میانو او د ډوډو او ښځې ته یې دا ذهن جوړ کړو چې په دې ورځې باندې دا باران کېږي د میانو او د روټو. بس واپس راغلي دي نو ښځې خو چکر لګولی دی نو زړه یې ډک شوی دی چې یاره اوس ګودر ته لاړه شم او نورو ملګرو ته حل هم وویمه. نو چې کله ګودر ته تللې ده راغلي دي واپس ګودر ته تللې ده نو په ګودر کې نورو ملګرو ته وایي چې یاره خبر نه مونږ چکر لګولی و غره ته او په غره کې میان او ډوډۍ وي او دا او هر څه خوړلي دي. بیا یې پکې یو خاص ملګرو ته ویلي دي چې تاسو خو ګوره چاته حل ونه وایي خو زما خاوند خزانه موندلې ده او مونږ پټه خښه کړې ده. یو هغه ښځو چې هغه کومو ښځو ته یې ویلي دي هغه تللي دي خپلو خاوندانو ته یې ویلي دي، خاوندان یې تللي دي هغه پرې نه سوت کېده چې یاره دا اوس دا راته مالدار شي دا سړی دا ښه خبر نه دی تللي دي چې پټې خوب یا رپوټ یې پرې کړی چې یاره دې سړي خزانه مینتلې ده او په صحن کې خښه کړې ده. پولیس راغلي دي، چې پولیس راغلي دي جو بس سړي ته وایي شابه خزانه دې په کوم ځای کې خښه کړې ده او خو یاره جي زه خو د خزانې نه یم خبر چې خزانه چېرته وه او دا تاسو څه وایې. جو هغه ښځې ته یې تپوس کړی، ښځې له یو ډب ورکړی دی چې شابه تا حل وایه تا ته معلومه ده. یو ښځې خو دغه شانتې پوزیشن یې یو دوه درې ځای ورکړي جو ورته وایي چې په دغه غولي کې پرون خښه کړې ده. یو هغه ورغلي چې پولیسو چې کوم دی ډول راکړي چې پای کې ورته د خرکوچکۍ راښکاره شوی دی چې کوچکۍ را ایستلی وي دا خو کوچکی دی. یو هغه خاوند یې ورته وایي یاره جي د دې دماغ اصل کې کمزوري او دا دماغ یې کار نه کوي، داسې ګډ وډ باس کله کله کوي. یو هغه وایي څنګه ګډ وډ باس کوي، یاره تاسو تپوس وکړئ چې دا تاسو کله خښه کړې وه. یو هغه ښځې ته وایي دا تاسو کله خښه کړې وه، پولیس ورته وایي و یاره جي دا موږ په هغه شپه خښه کړې وه په کومه شپه د میانو او د ډوډو باران شوی و. بس هغه چې کوم دی نو
سړی پوه شو پولیس پوه شو چې دا خو رښتیا لیونی ده نو بس خزانه سړي ته دې واپس او ښځه په لیونو کې حساب کړه او خزانه سړي ته پاتې شوله نو اصل کې دې خبره کې دې قصه کې چې کوم دی نو پیغام دا دی چې ښځې خو اصل کې موږ دا نه وایو چې ښځو ذهن کار نه کوي ښځو کې ډېرې قابلانې وي او ډېرې ښې ښځې وي درنې وي خو بعضې وخت کې هغوی چې کوم دی نو په خبره باندې پوه نه شي او خبره داسې حد ته ورسوي چې خپلو سړو له یو داسې کار وګوري چې هغه بیا غریبانان جیل ته هم پکې ورسي نو د خبرې مقصد دا دی چې په دې کې لکه راز ساتل پکاري او هر راز چې کوم دی دا ښځو ته یا عام داسې خلکو ته وینا نه پکار ویل نه پکار چې د هغې نه هغوی ته مسلې جوړېږي ګرانو لیدونکو قصه خو موږ د حاجي صاحب نه واورېده موږ خو ترې ډېر زیات محظوظ شو امید لرم تاسو به ترې هم محظوظ شوي او د مزید ویډیوګانو د خواب او اسکي تعبیر د دې د کتلو دپاره چې کوم دی دا پیج فالو او شیر کړئ مهرباني